سلامونه احترامات ګرانو کتونکو. علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. نن د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم د یوم ولادت ورځ، یعنی په هغې باندې سرکاري چوټي ده، او دغه ټوله هفته چې کومه ده دغه عید میلاد النبي دغه تقریبات په مختلفو ځایونو کې موږ وینو. د سټیزن سکول چارسده کوم چې په لټو کې په علب خان آباد کې دی، او په ما باندې ډېر فرض جوړیږي چې زه دغه سکول ذکر وکم، ځکه چې دغه زمونږ په دغه علاقه کې چې زمونږ په وایي چې په نوم باندې به دغه ځای علاقه آباده ده، نو دغه سکول ته راځو او دې سره خبرې اترې کوو. بل دلته کې په ډېر کم وخت کې ډېر زیات تعداد راغی، نو دې څه وجې کیدای شي په دې باندې هم د میډم سره خبرې اترې کوو. د میډم یو جهان مننه چې هغوی موږ له وخت راکړه. نن تقریبا جي څنګه وشو، د تقریب حوالې سره څه وایې؟ السلام علیکم جی. زه خو به دا وایم چې دا نن زموږ دپاره د فخر ورځ به که نه چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. صحیح ده جی. او شاعر وی کنا وی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہماری منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. دا خو خیر یو ډېر لوی ټاپک دی، او دا ټاپک باندې خبرې کول بس سمندر په کوزه کې بندول دي که نه جی. خو مونږ نن دا عزم وکړو چې انشاءالله مونږ به د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ دپاره یو نمونه دی، او انشاءالله د هغې په طریقې به مونږ خپل ژوند تېرو. نو مونږ دلته ټول نه زیات چې دی د ماشوم په بیهیویر باندې کار کوو که نه جی. لرننگ خو هر ځای کې کېږي، نو دلته مونږ لکه پیار سے ہم سمجھاتے ہیں، مار سے نہیں سمجھاتے. صحیح ده جی. نو دا سکول چې دی نو په ډېر کم ټایم کې ډېره زیاته ترقي وکړه. دا زموږ دپاره د یو فخر او د خوشحالۍ خبره ده. صحیح ده جی. او انشاءالله زموږ دا کوششونه به همداسې روان وي. میډم خو دغه پوښتنه وکړو، د علاقه ډېره غریبه ده که نه، نو دې د پیس حوالې سره او نور دې خلکو ته څه وایي؟ سر زه به دا ووایم چې دا سکول چې دی نو دا هم د دې غریبانانو ماشومانو لپاره دی. هغه ماشومان چې هغوی غواړي چې موږ د یو برانډډ او یو ویل نون ادارې کې سبق ووایو. صحیح ده. زه نومونه اخیستل نه غواړم. نو دغه شانتې دا سکول هغه ټول سہولیات پرووایډ کوي، او په ډېر کم فیس وایي چې نه ہونے کې برابر فیس دی. نن دومره کم فیس په کیدی شي په دې کې پی کې کې د بل سکول نی. میډم دغه پوښتنه کوو چې دغه کم ماشومان هم تیار کړي وو، په دې هم څومره وخت واخیسته او تقریب څنګه وشو؟ جی مونږ صرف په یو ورځ کې دا ماشومان پریپیر کړي، خو ماشاءالله زمونږ چې کوم ټیچرز مونږ سره کوم سټاف دی این علاوه چې کوم ماشومان دي نه یې ټیلنټډ دي که نه جی، نه یې هغه هر څه زر پک کړل. بل دې سکول کې چې کوم سټاف دی هغه ډېر زیات محنت کوي. څنګه چې برانډډ سکولونه یي نو هغې نه ورسره زیات محنت کیږي. بل دا سکول د سټیزن سکول چارسد دا کیمپس چې دی نو د دې ماشاءالله دا تاسو چې څنګه خبر وکړه چې ډېر مناسب پیس دی، نو دې سره ماشوم له کم سهولیات ورکوئ؟ سر مونږ دې ته کریکولم اکټیویټي نه علاوه ای پی ایل اکټیویټي او د دنیا داسې اکټیویټیز کوو چې ماشوم خوشحاله باندې اسکول ته راځي که نه جی. صحیح ده جی. ما خو تاسو ته وویل چې ماشوم بچوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں، مار سے نہیں سمجھاتے. د دې نه علاوه د ای سوشل اکټیویټیز هم کیږي، بیهیویر او تھیوریټیکل اکټیویټیز هم کیږي. ای نه علاوه مونږ د دې د کمیونیکیشن سکیل باندې ډېر کار کوو، بیهیویر باندې کار کوو. نو زمونږ ماشوم ورسره چې کوم سوسایټي نارمز دي هغه هم زده کوي، چې کوم اسلامیک پوینټ آف ویوز دي یا اسلامیک نالج دی نو هغه هم ماشاءالله موږ سره دلته لوی مفتیان دي، ای باقاعده راځي لیکچرز ډیلیور کوي، ای باقاعده راځي ماشومان هغه شان تیاری. نو ماشاءالله دا سکول چې دی دا دنیاوي لحاظ او دنیاوي او دینی دواړو لحاظ سره ډېر زیات زما په خیال بیسټ دی. سهولیات کم دي دلته دې سکول کې ماشومان؟ جی نو دلته خو مونږه ماشومانو ته د هایجین خو پوره هر څه لکه مطلب د واشرومز سہولیات شته، کشاده کمرې دي، هغې کې ښه هوادارې کمرې دي، این علاوه سولر سسټم دی، این علاوه کارپیټډ رومز دي، دلته ښه سټرک سیکیورټي ده، د دې نه علاوه کشاده کمرې دي، د دې نه علاوه سیکیورټي انتظام زموږ ښه ښکلی دی. نو بس د ماشوم هر قسمه نیډز دلته برابري. والدینو ته څه پیغام ورکوي چې خپلو بچو ښه مستقبل لپاره یا دلته کې هغه سکول دې سکول نه خبر نه دي او دلته کې نږدې ایریا کې او لرې ځایونو ته یې بوځي، نو هغوی ته څه میسج ورکوي د خپل سکول باره کې؟ زه والدینو ته دا وایم چې دا سکول د 21% په تقاضو بالکل پوره کیږي. نو تاسو خپل ماشومان که تاسو غواړئ چې هغوی سټډي سره خپل بیهیویر کې پازیټیو چینجز راولي او این 21% مثال به زه داسې ورکړم چې نن سبا د آی ټي او د ټیکنالوژي دور دی، نو دا سکول چې دی
نو ورسره دا سهولت هم پرووایډ کوي. نو زه وایم چې تاسو خپل بچي مونږ سره داخل کړئ نو انشاءالله تاسو به مکمل سیټسفای یې او انشاءالله د دې سکول نه به زمونږ چې کوم مشران تیر شوي دي یعنی کوم ساینټسټ تیر شوي دي هغه شان ماشومان وځي. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دغه وې د میډم خبرې. میډم و چې دلته کې د بجلی د سولر د کیمرو ورسره دلته کې چې کوم سیکورټي چاچا دی هغه ډېر ښه ډیوټي کوي او د ماشومانو تربیت او په اخلاقو باندې ډېر زیات کار کوي. استادان یې ډېر زیات محنت کوي. یقینا چې د هر سکول دغه شانتې مثانې وي او هغوی خپل هغه اواز یعنې خپل هغه پوهه کم خدمت چې کوي هغه داسې پسمانده علاقو کې دغه والدینو ته وړاندې کړي نو هغه والدین بیا لرې خپل ماشومان نه بوځي همدې نږدې سکول ته د سټیزن سکول ته راولي. نو هلته که مخو ډېری ده پلټو دی الب خان آباد دی داسې کم علاقې دي نو بالکل خپل بچي دلته کې داخلولی شي په ډېر مناسب او کم فیس سره.